دا سورہ انفال آیات نمبر 1516 پارہ نمبر 9 رکو نمبر 16 آیاتون مبارکو کې د علماء او مفسرین د وینا مطابق یو ادب ذکر کیږي د فار د میدان جهاد او د فار د مجاهد ذکر هر ځای د پاره ځان له خپل اصول ضوابط قوانین وي نه دې آیات کریمه کې یو قانون ذکر کیږي یو ضابطه د فاره د میدان جهاد او د غینا دو وختونه مستثنا کوي قانون دا ذکر کیږي چې مسلمانانو کله تاسو کافرانو ته وردن نشوي او میدان ګرم دي تاسو هغه په ډله کې وردن نشو بیا به هغه ځای نه تاسو تخته بدینه دا قانون ذکر شو میدان ته وردانګل مسلمان و بیا د هغه ځای نه واپسی نه کوي بس یا آر او یا پار کته جنگی دی اول تا ستا ټیم پورو نو بس تعالی والله تعالی شهادت درکې څومره غټه مرتبه ده او کورالی جنگ ختم شو غین وروسته رالی د بیا غازی نو په دواړو کې ستا خیر دی استاد لپاره خوشاله دي نو چې کله میدان ته وردن نشو د هغه نه بیا تاسو تیښته به نه کوئ دو وختونو کې که تاسو واپسی کې خیر دی یو هغه صورت کې ته کافرانو باندې ورلې توره د سره ده او وردن نشوې او یو څو دې پکې ښه سنبال کړل لږی تا کبیره کرامو بیا څه کسانو نو ته هغې سره یو چل کو چل دې څنګه کو تا وې زه به ته لږ مخکې لاړ شم او بیا به پرې ډایرکټ راتاو شم بس چې په ځان خبرې دا ما سنبال کړي لکه وردن نشو میدان جهاد ته څه کسان تا سنبال کړل او بیا تا دغه ځای نه رامنډه کړه دې دپاره چې دا کسان واپسې رامنډه کړي چې تا څنګه رامنډه کړه هغې تا پسې رامنډه کړه بس ډایرکټ پې ورته وشوې او هغې هم تا کار څه کړ تمام کړ دا رامنډه ستا د څه دپاره وه د جهاد دپاره وه نه په دغه راواپسی کې تو ګناهګار نه ځکه دا خو سره ته چل کې که نه نن ته خو بیا ټول چلونی دغه میدان کې خو بیا ته څه کې چل به کې او د هغې به کار تمامې نه دغه په تیښته کې نه راځي یو دویم که چېرته یو ځای کې ستا ملګري دي هغه فرض کا ستا نه یو میل فاصله کې دي او ته کافرانو سره جنګېږي یوازې نو تا چې وکتل ما اندازه داسې وه چې یاره کسان ګڼو ته یوازې وي تا وې زه ځان رسوم د خپلو ملګرو ته او د هغه ځای نه بیا موږ په دې باندې حمله اور شو لکه چېرته ستا اراده دا وه چې د ملګرو له ځان رسومه او بیا به راځم په دې باندې حمله به کوم نو دا واپسې اومون ګناه نه ده او که ستا صرف نیت دا و چې هلکه تیښته نیمه توره ده او باګه کوه نو په دې کې بیا ته څه ګناهګار یې صحیح دی که نه دا د میدان جهاد مسله د آیت کریمه کې ذکر کوي او بیا فرمایي چې کوم انسانان دا چل کوي مسلمانان د میدان نه باګه کوي نو په دې خلکو ته الله تعالی غصه انتهایی او دویمه دا ده چې ځای جهنم دی اول ته ورله الله تعالی سزا ورکوي ځکه ته خو مسلمان ستا خو شان ته خو د غیرت ټوټی کافر به کې څه شی دی صحیح دی که نه کافر خو تیار د کافر زوی دی او ته خو مسلمان دی میدان ته چې ورودانګل بس بیا به طارق ابن زیاد کار کې بس کشته بسې ځې صحیح دی که نه او کار به تمامې بیا ته ګوره بیا بڑا مزه کرسي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین هر کله چې تاسو یو ځای شها کسانو سره چې کوپر کړي کافران دي
زحفن په وخت د جهاد کې، په ګڼه د جهاد کې، په میدان د جهاد کې. نو فلا تولوهم الادبار، تاسو مگر دغې ته شاګانې چې ته شا کې ځان رامنډه کړي، داسې کار به نه کړي. بعض علما وایي چې دا سره د میدان بدر سره دا خبره خاص ده، ځکه بدر مقدس وه چې دا چا کوم کسان واپس کېدل نو ښکاره خبره دا وه چې دا وه د کافرانو خوا ته تلل. الله کریم قانون کې اخوستو یو کس به هم نه ځي، او واقع یو کس هم نه راغلی ماشاءالله کلک مسلمانانو. بیا علما وایي که وروستو دور کې یو طرف ته کافران دي 100 بلا شي، فرض که 300 کافران دي، او بل طرف ته مسلمانان سل دي، اتیا دي، نو بیا خو نه کېږي که نه، دا تو د اتیا کېږي نه کېږي. نه که چېرته دي د هغه ځای نه واپس وکړه رالل نو ګناهګار دي. وروستو علماو دا خبره په دې باندې بیا کړې ده، ځکه وایي دا خبره بدر سره خاص ده، او بدر خو داسې مقام و چې خو خاص مقام. لکه اوس دور کې داسې وروستو قرآن کریم کې به راشي انشاءالله خبره راځي. اول کې خبره د یو د لس مقابله کوه، او بیا د یو خبره راتوله. نو که چېرته اوس 200 کافران سل مسلمانان دي، بیا نه راتښتي د هغې نه، خو هغې ډېر دي، هغې چې چند دي او دوی یک چند دي، نو بیا خو مقابله نه کېږي نه، بیا د خیر دی راځي. او داسې یو معامله راغلې وه، تفسیر مظهري لیکلي دي، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري یو میدان ته وتي، نو بیا هغې رالل، چې کله رالل راتښتېدلي هم نه وو، ښه راتښتېدلي نه وو، خو بس فاصله منځ کې ډېره وه، بس دغه نه کېدل. چې کله راغله پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله موږ دا شانتې راغلي وو، مونږ خو ګناهګار. هغه وایي نه تاسو ګناهګار نه یې، تاسو خو زما خواله راغلي، زه مرکز یم، تاسو ما ته رجوع کړې ده، زه مرکز یم چې ما خواله راغلي، ګناهګار تاسو نه یې، صحیح کار هم کړی، صحیح دی. هغوی سره څه احساس و، او احساس ډېر قیمتي څیز دی، الله دې موږ کې واچوي. احساس دی حساس انسان چې دا لپاره لږه خبره چې ده نو به دا بیا کافي. نو وروستو خبره بیا دا شانتې ده. اوس هغه دوه قوانین ذکر کوي، هغه دوه خبرې چې دنه مستثنا کړي دي هغه ذکر کوي. ومن هغه څوک یولهم چې شی کړه د کافرانو ته یوم اذن په دا ورځ باندې، چې واړوله د کافرانو ته، یولهم چې واړوله، یوم اذن په دا ورځ باندې، یعنې په ورځ د جهاد باندې، دبره شاخ خپله، نو الا مگر متحرفا کدی چل کوونکي وي لقتال لپاره د جنګ، او متحیزا یا فنا غستونکي وي الی فئة خپل ډلې سره، نه بیا خیر دی. نایات په څنګه لګي یاد ولې دی ګوره وته. ومن هغه څوک یولهم چې شی کړه د کافرانو وایړه د کافرانو ته یوم اذن په دا ورځ باندې دبره شاخ خپله، فقد باء بغضب من الله، یقینا دی اخته شو په غضب د الله تعالی. ومأواه جهنم، زی جهنم دی، او دا جهنم څنګه دی؟ وبئس المصير، ناکاره ځای د ورتلو څه دی؟ جهنم دی. دا خبره ختمه شوه. اوس راشه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة، دا به داسې شي. صحیح شو که نه؟ آیات کریمه ومن یولهم یوم اذن دبره فقد باء، دا جزا د هغې دپاره، د هغې دپاره حکم دی. الا مگر هغه انسانان مسلمانان مجاهدین متحرفا چې چل کوونکي وي لقتال دپاره د جنګ، لکه چې تا ته مخکې ما خبره وکړه د څه ورسره کوو، چل یې ورسره کوو، دی ور منډه که میدان ته ور ودانګلو، بیا هغه در ووالي، کافران په شاته روان ته ورېږه به دی په ډارک ورته وشو، چا به ځان خبرېده د په دې مازدیګر باندې والیو، نو ماسپښین یې ولې څه کړو؟ شین کړو. صحیح دی که نه؟ بیا بل سنبال دې ته وایي متحرف. او متحیزا یا یو ځای کېدونکي وي الی فئة خپلې ډلې سره، نه دا هم ګناهګاره د الله دا کمال وکړو چې دا دوه کسان، دا دوه قسمه خلک ګناهګار نه دی. او که هسې د میدان نه باګه کوي نه دی څه دی؟ ګناهګار. چې ګناهګار شي فقد باء بغضب من الله، یو ومأواه جهنم، یو پې الله غصه دی، الله ته ناراضه دی، او دویم ځای جهنم دی. او بیا فرمایي د جهنم څنګه ځای دی؟ خلک یو ځای ته ځي څه دپاره ځي؟ دته خوشحالي
سکون راحت ملو شي. او یاد ساته فبئس المصير الجهنم ناکاره ځای ورته سره اړیر بد ځای دی، اړیر خطرناک ځای دی، دی به هلته ورځي. آیاتونه مې تاسو پوه شوئ؟ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا دا موږ ته وایي کله چې تاسو یو ځای شهه کسان سره چې کفر کړی زحفن په وخت د جهاد کې په وخت د جنګ کې. زحف معنا ګڼې ته وایي ګڼه، او زحف هغه ماشوم ته وایي چې په خړپوسو باندې ځي تم زحف وایي. کفرو چې کفر کړی زحفن په وخت د جنګ کې نو فلا تولوهم الادبار تاسو مگر زغی ته شاګانی. ومن یولهم یومئذ دبره ومن هغه څوک یولهم چې ورلغی ته یومئذ فورز جهاد باندې په دغه ورځ باندې دبره خپل شا نفقد باء بغضب من الله یقینا دی اختش بازار د الله تعالی باندې او زه جهنم د انسان دی او ناکاره زه د ورتلو جهنم دی. اوس نه د زینه مستثنا کوي الا مگر هغه انسان هغه مجاهد متحرفا چې دی چل کوونکی وي لقتال د فرض جهاد نه کدو سره چل کو راونډه کړه او بیا په ورته شنو دا خیر دی صحیح کنه زکه دا چل د سره پاره دی د خیر د پاره دی نه خیر دی ځان زخمی کول چې دی دا ګناه کا ثواب دی تراواله ستند راواشه دې کې لګي ګناه ده کنه او چې بیمار شي انجکشن ته لګي نه خیر دی صحیح کنه بلډ راواشه نه دا کټ کې نو دا څه غټه ګناه ده. اوس د اپریشن کې مجبوری ده عذر دی خیر دی صحیح کنه. علماء وایي دا افتا نه دا صفت ده افتا زموږ د افتا چې کوم کتابونه دي هغه وایي الضرورت تتقدر بقدر ضرورته یو دویم الضروریات تبیح المحظورات چې کله ضرورت راشي نه تا ته هغه شی جایز ګرځي کله کله چې پتا یو شی سره بند دی. الضروریات تبیح المحظورات چې کله ضرورت پیښ شي نو بیا وتا ته نه ضرورت باشد روا باشد. خو بعضې داسې ځونې دي چې هغه منسوسي وي قرآن حدیث به حکم کړی چې دا حرام دی قرآن حدیث ویلي وي لکه هغې ته ضرورت هم راغی نه بیا هم حرام دی بیا هم څه ناجایز دی. ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم زي جهنم دی. الله الله مأوا مأوا څه ته وایي چې کم زیاته یو انسان سکی ورځي ته څه وایي مأوا ٹھیک ہے رستو برازي مأوا نه الله کریم فرمایي د انسان زه د بوزدلیا کار کړی دا کار به خوندې کړی څه کنه. او یو صحابي راغی جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم ته یو خبره ورته کړه هغه ورته انا اغیر منک دستانه زیات غیرتیم دا خبره ماته مکه او بیا ورته رسول الله فرمایل والله اغیر من الله تعالی زمان هم زیات غیرتی دی. عمر ولی په رضی الله تعالی صحیح کنه غیرت پکې انتهایی درجه یو موقع کې ناستې و یا رسول الله زنانه ګرځي بار او دا بعضې خلک راځي ستا بیانو سره چې دی نو د هغې نه تپوسونه کوي د مسلو دا کار زمانه دی خوښ رسول الله مبارک چوپ شو ځکه لا وحی نه ورغلی څه دی څه وخت وسوه حیرانه وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى وایي زنانو ته چې بس کورونو کې کینې بار ونه ګرځي د غیرت ډکه خبره ده که نه. عمر صاحب ډېر غیرتي و ماشاءالله الله تعالی ډېر غیرتي دي چې دا کوم انسان با کې دي داسې کوي لکه صحابه کرامو دا کار نه دی کړی صحیح دی که نه هغې دا کار نه دی کړی هغې چې الله منتخب کړو که نه یې کې څه کمال و صحیح دی که نه ګینه دا نور هم د مکې خلک و عتبه و شیبه و ولید دا ټول د مکې خپل خانداني خلک و د یو خاندان و صحیح دی که نه بنو هاشم اولاد لیکن الله تعالی دا خلک منتخب کړو خو دې کې څه کمال و که نه لیکن دا موت راته وشي ته به ګوره دا کار نه کوي د غیرت ډک کارونه به کوي ماشاءالله صحیح دی.
نه الله تعالی ډېر غیرتي ذات دی. نه دا واپسي نه ده، دا تېښته، دا څه شی دی؟ دا د بې غیرتۍ کار دی. صحیح شو. خو دا په کوم دوران کې چې کله مسلمان چا سره جنګېږي؟ کافر سره. او که مسلمان سره جنګېږي بیا بې غیرتي ده؟ بیا غټ غیرت دغه دی ښه چې ته څه شي لاړ شي تېنه روان شي تېنه. هغه هم کوتک راغشتی او ما هم ورپسې راغشتی دی. نه ما تېنه څه واغشته؟ خاموشي مې ترې اختیار کړه. اوس دا غیرت دی، دا بې غیرتي نه ده. مسلمان مقابله کې څه کېږي؟ ذکر رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم پهلوان کم یو دی؟ پهلوان هغه انسان چې خپله غوسه ولیدي، دا غټ پهلوان. صحیح دی که نه؟ هغه ورپسې راغشي دم راغشتی. موږ څه کوو پښتانه؟ موږ ورېږه ته سیره زه دوه سیرې یم. ورېږه ستا داسې هسې کړي هغه ته په ته ما پرېږده ته ما پرېږده، ستا داسې هسې کړي ستا خانه ته خانه کم و چې دی نو بس شي څه کي معمولي خبرې روانې دي. هلکه به څه شته نه دا وخت کې دا غټ غیرت دی. او د خلکو کم سړی خوښي دغه وخت کې چې دې ته نه چې کم کس ته نه څه شي خاموش لاړ شي. د هوښیارو خلکو دغه سړی خوښي ځکه شر یې څه کړ؟ شر یې دفع کړ. او چې کم بې خونده سړي نه هغه په هغې پسې هغې دغه ټپی که نه الله دې رحم وکړي. په داسې وخت کې بیا غیر خلک دی نه پیدا کړي. ښه د بل په اوږه باندې ټوپک کېږدي، هغه ته ور مخامخ کې ډز ترې وباسي. هغه غونډه کې سیټ ته ناست دي، هم په خبرو کې هم په ګزار کې هم په ډز کې. صحیح دی که نه؟ الله دې مونږ پوه کړي، الله یې زموږ راضي شي. د مسلمان مقابله کې مسلمان څه کوي؟ خاموشي به اختیاروي. خیر دی ګزاره به کوو. مونږ په خپله هم جذباتیان یو، مونږ په خپله نه دی، مونږ په خپله هم الله یې رحم وکړي. خو لکه چې بس مونږ سره بیا چې دی نو صحیح دی که نه؟ په کېدای شي دا خبرې ما کې هم الله تعالی زه په خپله هم کمزوری یم. صحیح دی؟ الله یې زموږ راضي شي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا الله زموږ راضي شي. یا الله کړي ګناهونه معاف کړي، آینده کې د ګناهونو نه وساتي. مسلمان مشران دي کشران نوجوانان الله دې د ژوند کې ملحال کې برکتونه واچوي. الله ټولو پریشانۍ ختم کړي، زموږ راضي شه ربه. څومره مسلمانان چې دي الله ای پریشانو کې الله ټولو پریشانۍ ختم کړي. او څومره الله تعالی وفات شي الله ټولو مغفرت وفرمایي. الله زموږ راضي شي. دا ټول اخره خاتمه ایمان کې. وصلی الله تعالی علیه